بسم الله الرحمن الرحیم. الحرص لالچ، مفتاح الذل دا د ذلت چابی ده. په دې ضرب المثل کې د حرص او د لالچ خرابي بیان کړی ده چې لالچ دا د ذلت او رسوایی چابی ده. یعنی کم سړی چې حریص او لالچی وي د په معاشره کې هیڅ قسمه عزت او وقار نه. د حریص سړی طبیعت دی چې د سره مال لیول ډیر ني، خو چې چا سره یو شی وویني او چا سره مال وویني نو بس د دغه سکون ختم شي او ارواح په لکه خیال دا راځي چې زه به څنګه د دنه د مال والم د شیزبت والم او دې لپاره دې بیا سوالم کوي او په دې سوال کولو دې شرمېږي نه. خو چې خلکو ته د دې عادت پته ولګي نو بس بیا ارزه کې خلک دې ذلیل کوي او دې رسوا کیږي او ذلیل کیږي او دې پر خپل حرص کې دون لون شي چې بیا د خپل عزت او بے عزتۍ اړو خیال ناراضي او د داسې سړی په معاشره کې وقار او مرتبه نه. نو د دې وجه نه حرص ته د ذلت چابي ویل نه. الحرص مفتاح الذل، د دې لوی تحقیق داسې دي چې الحرص دا د دوه بابونو ناراضي، د نصرانم راضي او د ضربنم راضي. حرسا یحرسو او حرسا یحرسو، حرسن د دې مصدر راضي، معنی د لالچی کېدل، حریص کېدل. مفتاح دا اسم اعلی ده او د دې معنی د چابي او دا راضي د فتحا یفتحو باب نه او د دې جمع راضي مفاتيح. الذل دا راضی د ضربه یضربو باب نه. ذل یذل، ذل په اصل کې زللو نو اول لام ساکن کو په دویم کې مدغام کو ذل شو او یذل په اصل کې یذللو نو دا اول لام حرکت ما قبل زال ته نقل کو، اوس دا لام ساکن پاتې شو نو په ثانی کې ادغام کو نو یذل شو. الحرص مفتاح الذل، د دې ترکیب داسې دی چې الحرص مبتدا، مفتاح مضاف، الذل مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. القناعت مفتاح الراحه، القناعت قناعت مفتاح الراحه دا د سکون او د راحت چابی ده. قناعت دیته وی چې یو انسان لا الله پاک سشي ورکی سمال ول ورکی او دې په هغه باندې صبر کوي او د خدای پاک شکر ادا کوي، دې ته قناعت وایي. کو هغه لږ سوالي نه هو بس دې په هغه صبر کوي او شکر پیدا کوي نو دې ته قناعت وایي. او دا قناعت دا د حرص ضد دی. څنګه چې حریص سړی هر وخت پریشان یو د چین او سکون ني، دغه چې کوم سړی قانع وي او قناعت اختیار کړي نو هغه هر وخت په سکونی پر راحت کی او دې صبر کوي او شکر ادا کوي د خدای پاک. او صبر چې دی نو دا د خدای پاک د طرف نه یو نعمت دی او خدای پاک دا ډیر خوښي. شکر هم الله پاک خوښي. الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي ان الله مع الصابرین، بشک الله پاک صبر کوونکو سره دی. او د شکر په باره کې فرمایي چې وسنجزي الشاکرین، کم خلک چې شکر وباسي زبا هغې ته ډېره زر بدله ورکم. القناعت مفتاح الراحة، د دې لغوي تحقیق داسې چې القناعت دا راځي د سمع یسمعو باب نه. قانعه یقنعو، قنعا و قناعتن دا دواړه د دې مصادر راځي، معنی د راضي کېدل. مفتاحو دا راځي د فتحه یفتحو باب نه، دا اسم اعلی ده او د دې جمع راځي مفاتيح، معنی د چابي. الراحه د دې معنی د سکون او آرام. القناعت مفتاح الراحه، د دې ترکیب داسې دی چې القناعت مبتدا، مفتاح مضاف، الراحه مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. الصبر مفتاح الفرج، الصبر صبر مفتاح الفرج دا د پراهه چابی ده، د خوشاله چابی ده. په دې ضرب المثل کې د صبر هغه مرتبه بیان کړې ده او ویلي دي چې صبر دا د خوشاله چابی ده. صبر چې دی دا یو ډیر بهترین چیز دی او د الله پاک ډیر خوښ دی.
الله پاک د دې په باره کې قرآن مجید کې فرمایي ان الله مع الصابرین، بېشکه الله پاک د صبر کوونکو سره دی. نو چې کله په انسان باندې سختی راشي نو دې صبر وکړي او د دې صبر نه بعد به په انشاءالله الله پاک د خوشحالۍ ورځې راولي، د فراحۍ ورځې به پرې راولي. الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي ان مع العسر یسرا، بېشکه سختۍ سره اسانی وي، یعنی د دې سختۍ نه بعد اسانی ډېره زر راځي. نو چې کله په انسان باندې سختی راشي نو دې په الله پاک باندې ښه کامل یقین ساتي، انشاءالله الله پاک په ضرور په د باندې د خوشحالۍ ورځې راولي. نو د دې وجې نه صبر ته د خوشحالۍ چابي ویلې ده. الصبر مفتاح الفرج، د دې لغوي تحقیق داسې دی چې الصبر دا راځي د ضربه یضربو باب نه، صبره یصبرو، صبرن مصدر راځي، معنی د صبر کول. مفتاحو دا راځي د فتحه یفتحو باب نه، دا اسم اعلی ده او د دې جمع راځي مفاتیح، معنی د چابي. الفرج د دې دا د ضربه یضربو باب نه راځي، فرجا یفرجو او پرجن مصدر راځي، معنی د فراحی، کشادگی، خوشحالی. الصبر مفتاح الفرج، د دې ترکیب داسې دی چې الصبر مبتدا، مفتاح مضاف، الفرج مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.